السلام علیکم جی. زما نوم ډاکټر طلال احمد رضا دی. زه نن له خپل متعلق تاسو سره خبرې کول غواړم. ما 2000 کې خیبر میډیکل کالج نه MBBS وکړو او آینه پس بیا زه فردر ایجوکیشن لپاره انګلند ته لاړم. From 2002 onward all the way down to 2016 پورې ما هلته ډفرنٹ هاسپټلز کې کار کولو، ټریننګ مې کولو او دې دوران کې ما رایل کالج اف انګلند نه خپل ممبرشپ اگزام پاس کو. بیا ما جنرال سرجری کې خپل FRCS د اگین رایل کالج اف انګلند نه وکړو او ورسره سب سپیشلیټي زما کولریکټل وه چې کوم بیسیکلی د کولمې او د خېټې او د دې بیماریانو سره تعلق لري. نو ما رایل کالج نه 2 فیلوشپس وکړو، یو جنرال سرجری کې او یو کولریکټل سرجری کې. انا پس بیا زه خپل وطن ته واپس الحمدلله 2016 onward راغلم او ما لیډي ریډینګ هاسپټل کې as a assistant professor او بیا later on as a head of the department کار وکړو او بیا زه آینه پس حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته موو شوم for family reasons ځکه چې زما کور سره نږدې و، اپرچونیټي وه. then I moved here. زه به بیسیکلی د ډسکشن نن دې دپاره پکار دی چې کله نه زه راغلی یم دې ملک ته ما ته ښکاري چې ډېر مریضان اګنور کیږي، د هغوی بیماري یو وي او هغوی غریبان کله یو هسپتال ته او بل هسپتال ته ځي چې بای د ټایم هغوی چې کله بیا ټرشري لیول ته موږ ته ځان را رسوي هغه بیماري دونه پیچیده شوي، دونه مخکې تلي چې هغه غریبان آلریډي دونه سفر شوي او چې بیا موږ ټریټ کوو او څه وله فردر کوشش کوو چې د دوی ژوند ښه کړو، بیماریانې وله ختمې کړو. نو هغه هغوی باندې به بوج هم وي، سټرس کې هم وي. نو ما وی چې زه بیسیکلی کوشش وکړم چې خپل ملک، خپل وطن خلکو ته ووایم که موږ ځینې بیماریانو په شروع کې موږ ته څه بیماریانو علامات داسې دي چې کوم به مخکې زه خبرې کوم، که هغه موږ ته په شروع کې موږ ته زر راشي یو مستند ډاکټر سره هغه بیماریانو دپاره چې کوم سپیشلیسټ وي هغه سره ملو شي، نو د ډېرو بیماریانو آوټکم ډېر ښایسته دی، د هغې نتیجې ډېرې ښه دي، ډېر مریضان واپس لاړ شي، خپل ژوند ته ښه ټیک ټاک وي. خو شرط دا دی چې د دوی علامات او کومې بیماریانې ارلی سټیج والی هغې کې موږ سره ملو شي. نو نن سبا ساینس او میډیکل دونه ترقي کړې ده چې هغې کې موږ ته ساده اپریشنونه واله لیزر یا لیپروسکوپیک سرجنز دا ټول هر څه موږ کوو. ما ته اوس ته ووایي چې زه انګلینډ کې وم، نو هلته ما خپل ټریننګ ډفرنټ هاسپټلز کې کول او بیا هلته ما ایز ا کنسلټنټ سرجن هم کار کړی و. داسې هېڅ بیماري نه ده چې کوم هلته دلته شته او هلته نشته. یا څه لږ ډېر ډفرنس په بیماریانو کې، خو دا ټولې بیماریانې هلته هم دي. نو ولې هلته خلکو زیات ژوند ښه دی، ولې د هغې ریزلټس ښه دي؟ هغې ریزن دا دی چې د هغوی ارلی ډیټیکشن، مطلب شروع کې پته ولګي، ای شروع کې ډاکټر له راشي او چې کوم د هغې مینجمنټ پکار وي نو هغه وشي. انشاءالله مخکې به خبرې کوو په دې بیماریانو باندې او کوشش به کوو چې موږ څونه ستاسو ښه کولی شو چې زموږ اړخ نه وشي. تھینک یو.